दीर बाला गंदेगार के रिहायशी मुश्ताक अहमद के दुकमसन लापता बच्चे मूसा और मनाहिल थाना गंदेगार पुलिस की कोशिशों से इस्लामाबाद से मिल गए। थाना गंदेगार के एसएचओ लाल बहादुर खान और मुहर्रिर एसआई मुजफ्फर खान की तकनीकी तहकीक से बच्चों की मालूमात तो हो गई, जिन्होंने डीपीओ दीरबाला तारिक सुहेल मरवत के हुक्म के मुताबिक कोशिश करके 2 दिन में बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान लाला जस्ता ढेर ज़्यादा शुक्रगुजार یم چې تاسو زموږ په یو ټلیفون باندې راځئ او دلته زموږ دا आवाज چې کومه دی دا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوئ. کله موږ په تاڼه کې موجود وو چې اطلاع میلاو شو چې د مشتاق میاں صاحب 2 بچي چې منایل د 10-11 سال ده او عیسی چې دی دا د 7-8 سال دی، دا دواړه لاپته شوي دي. موسی پرون د 11 بجو نه نو زه خو مشتاق خان ته لقارم شوم. ما ورته وی چې ته دا پرون راښوي نو پکار دا وي تا په ټیم باندې موږ ته اطلاع راکړې وي او په ټیم باندې پسې موږ سر شروع کړی وی، ناکبندۍ هم پسې شروع کړي وي، لګولي وي دوی ته موږ اطلاعګانې پاټکون ته ورکړي وي. نن سبا حالات ښه نه دي نو په دې وجه باندې بیا د دې راپورټ موږ درج کو او د راپورټ سره سره زما سره چې په تاڼه کې څومره نفري وو نو ما ځان سره 12 نفر واخیستله او زه لاړم. ما د مانو باندې د ګندګار او د مشرانو په ذریعه باندې ما په لوډ سپیکر باندې اعلانات هم وکړو او خودی چې زه به تاسو ته ووایم چې ما ته ډېر غټ ټینشن ودی د لاسه چیرې ماشومان دي او نن سبا لکه دغه د ګردو واقعیاګانو ته وګوره، نورو مسلو ته وګوره، دا ماشومان دي. او بل یوه مسله دا وه چې یو هلک ته یو جینۍ ده نو موږ چې په څه طریقه باندې به دا موږ ته خدای پاک را پیدا کوي، خو د الله تعالی پاک د نوم نظر شوم بېګا ماښام چې موږ دا وخت را واپس شو نو خدای پاک شته چې ناامیده غوندې رالو، ناامیده شانته. خو بیا هم زموږ سټرګل په موبایل باندې د موبایل په ذریعه باندې د مشرانو په ذریعه باندې د میډیا په ذریعه باندې زموږ هغه زور چې کوم و نو هغه مهنت چې و هغه موږ کاوه جاریم ساتو. نو الله تعالی پاک رحم دا وکړو چې دا ټیم نه لږ وروسته موږ ته اطلاع میلاو شو چې ماشومان چې کوم دي زموږ په د میډیا په وجه باندې او د موبایلو د کنکشنو په وجه باندې چې دا په اسلام آباد کې دي. نو موږ په هغه باندې ډېر زیات دغه شو، دا خوشحاله شو خدای شته چې ډېر منډې ترډې موالي زه د ګندګار د مشرانو او د دې خلکو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی ته به ما څه وي نو دوی به هغه کول. خو دویمه خبره دا ده چې زه د خلکو ته د خپلو خویندو وروڼو ته دا یو پیغام ورکوم چې دومره ماشومان دي او دا سهار د کوره وځي او ماښام دوی ته پته لګي نو دغه مور او پلار ته زه دا وایم چې تاسو ساعت په ساعت اوس هغه وختونه نه دي، اوس هغه وختونه نه دي، اوس د خپلو ماشومانو ساعت په ساعت باندې معلومات کوئ او بل داسې تاسو بې اختیاره مه پرېږدئ چې هغه د دې ځای نه پینډۍ ته راسي او د دې ځای نه داروړې بازار ته یا بل بازار ته ځي او موږ ته څه پته نه وي. دا خو ماشومان دي، سبا به یې ګاډي ووایي، څوک به یې اوچت کړي، د پیسو دپاره به یې اوچت کړي، د بل څه دپاره به یې اوچت کړي، د ګردو دپاره به یې اوچت کړي. نو حالات ښه نه دي. نو زما ټولو خویندو وروڼو ته دا پیغام دی چې تاسو په خپلو بچو باندې اول په خپل ځان باندې رحم وکئ، په خپلو خاوندانو باندې رحم وکئ، په خپلو بچو باندې رحم وکئ او موږ له هم دومره تکلیف مه راکوئ او خپل دغه چې کوم دي خپل ماشومان او خپل هر شی چې کوم دی نو دا تاسو په کنټرول کې ساتئ، د نظر لاندې ساتئ. نو په دې کې به دومره چې موږ ته هم ټینشن نه او تاسو ته هم ټینشن نه، ځکه چې مشتاق خان پرون دلته په تاڼه کې موږ ته بېهوشه شوی، بیا چې موږ معلومات وکړو نو مور یې په کور کې بېهوشه شوې وه. نو دا ډېر غټ د خفګان مقام دی او بس الله تعالی پاک رحم وکړو چې بس دوی موږ ته را پیدا کړه. که دا نه وی را پیدا شوي نو موږ ته د دغه 2 کسانو خطره وه، د هارټ اټیک خطره وه ورته، د بل څه خطره وه ورته، نو دغه مسله وه. نو زه ټولو خویندو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو په خپلو ماشومانو باندې بس خصوصا رحم وکړئ او دا د کورونو نه بهر ته مه پرېږدئ. که دا سکول ته ځي که دا مدرسې ته ځي نو دا په نظر کې ساتئ او واپسۍ کې د دې ټیمونه له ځان سره نوټ کوئ چې دا ماشوم په دغه ټیم باندې د سکول چوټي کېږي، دومره ساعت دې ته د کور ته د راتلو لار ده، نو چې دا په دومره ساعت کې ولې راونه رسېد نو او ټیم په ټیم باندې د خپلو ماشومانو معلومات کوئ. او لالا زه بیا هم ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د اواز زموږ د غږ زموږ د خویندو وروڼو ته رسوئ او دا ریکارډ کوئ. ستاسو ډېره مهرباني او ډېره مهرباني. السلام علیکم. الرحمن الرحیم. دا زما بچیو دا 2 ورځې مخکې لاپته شوي وو. مونږ ته خو چې کله اطلاع راغله چې ماشومان داسې واورې له تللي دي نو مونږ د انتظامیې سره دغه وکړو، رالو دستي مونږ په تاڼه کې خپل دغه رپورټ درج کو. په هغې کې چې پولیس زموږ سره کوم کوآپریشن کړی دی، زه خصوصا د خپل ډي پي او صاحب دیر د شوکت خان کوم چې زمونږ د سرکل ډي اس پي دی، لال بهادر خان چې کوم زمونږ مقامي سیچو دی، مظفر خان، دغه شان زمونږ د پولیس چې څومره نوجوانان دي هغې زمونږ سره
شانه بشانه بلکې زمونږ نه مخکې په غرونو کې د دې ماشومانو موږ ته اطلاع دا وه چې دا په واوره پسې تللي دي نو هغوی زمونږ سره ډېر په سخت وخت کې او ډېر په سخت حالاتو کې دي زمونږ سره دا ټوله علاقه د پولیس نوجوانانو عوام هم زمونږ سره وو زمونږ ډېر ښه ملګري زمونږ سره والحمدلله خو پولیس چې زمونږ سره څومره تعاون کړی دی زه د هغې مثال بالکل نشم هېرولی ځکه چې دا یو مثالي اس ایچ او صاحب او کم مظفر خان چې دلته موږ ته کم دغه پرېښی دی په موجوده دی په دې 2 ورځو کې نو خدای شته چې زه د دې څونه تعریف کوم نو دا بالکل کم دی او زه د دې ډېره شکریا ادا کوم خصوصا د خپل ډي پي او صاحب د شوکت خان د خپل اس ایچ او صاحب مقامي چې کوم زموږ لال بهادر خان دی ځکه چې لال بهادر خان غریب باندې ډېره سره ورځ وه هغه په موږ باندې ډېر کوشش هغه زموږ سره کړی په خپله زموږ سره په خپله بیمار هم دی خو په دې حالاتو کې هم زموږ سره په غره کې ګرځېدلی دی د دې ماشومانو موږ ته غلط انفارمیشن و چې دا واوره پسې تللي دي نو د زناورو خطره وه د سپو خطره وه موږ ته قسمه قسم دغه به راتله او یېرېدو هم ځکه چې د چا 2 بچي د کور نه لاپته وي نو ډېر تکلیف په موږ باندې تېر شوی دی خو پولیس زموږ سره ډېر غټ کوآپریشن کړی دی الحمدلله زما بچي ماته الله پاک د دې په قربانو سره د دې په هغه منډو تړلو سره او د دیو په هغه صحیح په دغه باندې الله پاک زما هغه بچي ماته الحمدلله راواپس کړه او دا دې ستاسو د مخې دي زه د میډیا والا هم ډېر شکرګزار یم چې زه او زما د هر طبقې چې څومره خلک دي هغې زموږ سره دلته حد الوسع خپل دغه کړی دی نو زه د ټولو شکریا ادا کوم